مرګ او ژوند دا د خدای په لاس کې دی، خدای به رانه وباسي. تاسو ولیده هغه ورځ د ملک مشایخ د ملک مشایخ د ملک علما م ولیده چې دې ښځې ته ناست وو، هم لیده. ښه بیا مې یو ملا ته ووې مال قرآن ویلی دي. کېنه بېنه مه وایه، لږ چپ کېنئ، چپ، یو منټ پاتې دی. یو ته مې ووې چې قرآن ویلی دي، قرآن چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مسلمانانو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ. مال ما ته په اخبار کې داسې ولیدې ورته دې کته د قرآن دا آیات چرته تللی او د قرآن چې تا دې ښځې ته داسې کته. او دوی چې کم ځانونه جوړ کړي دا ښځې ځان جوړ کول ورته هېڅ وو. نو ما یو افسر ته وې مال هغې غریبې به چېرته رنګ منګ لګولی او موږ د خانک په سنډو ورته ځان مږلی و، داسې هم دا ځان برش کړی. نو د پیغمبر خیرې والی یی ښه ورځ به نه ګورئ. بیا د بنده اسره کوئ، د بنده اسره که دا سړی وزیر شو، دا سړی ممبر شو، زه به جوړ ښه شم، زه به جوړ ښه شم. 240 کاله کې ورځ په ورځ تباه کېږئ، ښه کېږئ نه. د بنده اسرې پرېږدئ، د خدای اسره ونیسئ. ابس ته عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. کم ذات باندې چې پروردگار فخر کوي د هغه اسره نیسه، د الله اسره نیسه. بنده بڅئ او د هغې اسره بڅئ. والله العظیم په 240 کاله د پاکستان کې کما به د بنده اسره کړي، زه به په 4 مذهبه مسلمان نه، یا به مې پړه کې دا راغلي چې دا واقف سړی مې وزیر شو، یا دا شو یا دا شو، زه به ښه شم، زه به مسلمان نه یم. اسره د خدای کوم، په بروسه د خدای ګرځم، په اعتماد د خدای ګرځم. مالک مې خدای دی، رازق مې خدای دی، د عزت او د ذلت مالک مې خدای دی. زما د بنده اسره نشته او انشاءالله تر مرګه پورې به مې خدای د بنده د اسرې نه ساتي. تاسو ته مې پر ورولۍ اپیل دی چې کم میشن چې د حاجي محمد امین صاحب مرحومو د اسلام او د دین دپاره په هېڅ قربانۍ اړ نه و، نن د هغه مریدان او د هغه حلقه احباب خلق ملې وتړی او په دې ملک کې د اسلام د راوستو دپاره قربانۍ ورکوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.